مسلمانه سټوډنټ چې کوم ده د اندوې ته ویل کلیمه ووایه او مسلمانه شه. هغه خورم قیمتي خوري، هغه خورم قیمتي خوري چې بلې خور ته وایي راځه قرآن له. هغه مورم قیمتي مور ده چې خپل بچی قرآن للیږي. هغه خاندان قیمتي خاندان دی چې د هغوی اولاد او د هغوی زنانه دا په قرآن باندې ښایسته او منوري. دا ډېر مبارک او عظمت والا ښکلی د رحمت عظمت والا کور دی چې په کم کور کې د الله تعالی د قرآن تلاوت کېږي. نو د اندوې ته به د مسلمان ویل مسلمانه شه. خو د قرآن مجید کې خپل رڼا ده، اسلام کې خپل خوږوالی پروت دی. دعوت یې ورکو د جینۍ پټه مسلمانه شو، پټ ایمان راوړو. نو دا مسلمانه ولګېدله، دې له پټ قرآن مجید ورکو. ویل کور کې پټ کېده ښه او دا لوله زه به درته ښیم ولته زه ورته وه پټ پټ. مصلی ورته ورکړه، جانماز یې ورته ورکو. محترمو یو ورځ داسې راله چې دا مور او پلار یې ورته ویل بچیه ستا واده کوو، بچیه ستا واده کوو. هغې به ورته ویل مورې ماله واده مه کوه. ولې؟ د دې خو یقین دا و چې زما واده به د هندو سره کېږي، زما واده به د هندو سره کېږي. هندو ته چې کله کله واده کېږم، هندو ته نه واده کېږم. مسلمانه وه، مسلمانه وه. نن د پښتون بچی د نیشنلټي د اخیستو دپاره چې کوم دی په لندن کې د انګریزانو سره مودونه کوي، نیشنلټي حاصلول دپاره. موږ خپل ایمانونه وبایلل، ایمانونه رانه لاړل، کلمې رانه لاړې د یو نیشنلټي حاصلولو دپاره. د هغوی چې کوم د عیسایت مذهب موږ واغستو، اسلام ته مو روا نه اړوله چې دلته راشي ما خو مسلمانه کړې ده، ما خو مسلمانه کړې ده. دا علما ډېر تحقیق والا خلک دی، دا علما د چا نه قلاریږي نه، دا علما د چا نه قلاریږي نه. د ډېرو خلکو تحقیق او کتنه دا کړې ده چې هلته مسلمانه نه ده، دا سړی دلته کلمه وایي خو دا سړی هلته خراب کړی دی، نیشنلټي باندې لار تباه شوی دی، د هغوی لاره قبوله کړې ده. بهرحال عرض مې دا کو هغه داسې خور وه چې اندوې مسلمانه کړه، کلمې ورته وویله. نو هغې ویل واده، ویل یاره واده نه کومه. یو ورځ چې د واده نه ډېر زور شروع شو که نه، نو دا خو مسلمانه و لاسونه یې الله ته پورته کړل، دعا یې کوله یا الله یا الله یا الله. دا ظالمان خو ما هندوانو له ورکوي، دا ظالمان خو ما د کفر کور ته داخلوي. الله ما به په هندوي په طریقه باندې واده کېږي. ربا ما ځان ته وغواړم، ربا ما د دې دنیا نه واله چې د هندو کور ته لاړ نه شم، د دغه کفر کور ته لاړ نه شم. کفر کې شهر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. دا ډېر عجیبه مینه ده، دا ډېر عجیبه محبت دی، دا ډېر عجیبه وفا ده. فرمایي دعا یې کوله، رب څوک د کفر په کور کې د مسلمان دعا الله قبول کړه. دا هندوه چې کافره وه وفات شوه، د هندوه چې کافره نه وه مسلمانه وه وفات شوله، ایمان وله راغی د کفر په کور کې. چې وفات شوله، د وفات نه بعد هغوی خو رشته دارو او خپلوان راټول شول، هندوه وفات شوله. هندوه چې هندوه وفات شوله، دوی ته خو پته نه وه چې دا پټه مسلمانه ده، پټه کلمه ګوره، پټه کلمه ده لا اله الا الله ویل واله ده. لرګي را جمع کړل، لرګي را جمع کړل. چې لرګي را جمع کړل او دا یې پکې واچوله او لپاسې پې تیل واچول، اور یې ورته بلک، اور یې ورته بل کو. اوس هندوان شکردار چې د ایمان خاوندان یو، شکردار چې کلمه د لا اله الا الله م ویلې ده، شکردار چې د کلمې په کور کې پیدا یو که نه. الله تعالی خو به په جهنم کې سیزي خدا ظالم زامن چې کم دی د هغې نه مخکې سیزي، د هغې نه مخکې چې کم دی وړه کي، د هغې نه مخکې چې کم دی اور کې ختم یې کي. بهرحال عرض مې دا کو دا هندوان را ولګېدل، خشاک یې را جمع کو، اور چې کم دی بلول پې له پاسه شروع کړل. نو دوی چې کله اور بل کي او دا سر یو ډز نارې کې دوی وی جنت ته داخل شو، هغه د جهنم دا منځ والی دوی وی جنت ته داخل شو. هندوان چې دا سر ډز نارې کې وی جنت ته داخل، دا ټول ورته ناست دي، اور بلیږي اور مړ شو. اوس دوی کوشش کوي چې ایره به راټولو او جمنا ته به وړو، د هغوی یو سیند دی هغې ته به وړو،
اوس د هغې دپاره چې کوم دی نو کوشش شروع کو ایره لرې کول شروع شول خو عجبه نظارې بله وکته فرمای عجبه نظاره کتنې دا وکړله عجبه نظاره دا وکړله ګیر چاپیره تینا اور بلیدو خو دقه مسلمانا دقه کلمه گو دقه د قرآن سره محبت کوونکی د اور په منځ کې روغه پرته وه فرمایي اختیم ولا نه اوسېدلی اخته زر سوځي په تپ باندې هم دا اخته سوځي ویل اخته هم نه اوسوې دقه رنګې روغه پرته وه وی د هندوانو ټول یو بل ته وکتل داسې چلو شو جنۍ راواغستله وی راځئ معلومات یې کوو کور ته راغلل چې عجیبه ده اورې سیزي نه کمرې وله وکتله چې په کومه کمره کې د دې کټ کم طرف ته پروت و نو هغه ځای ته لاړل هغه ځای کتل شروع کړل چې ځای کتل شروع کړل صندوقچه یې د دې کولاو کړه چې صندوقچه یې کولاو کړله نو هندوانو چغه کړه والله ویل دا مسلمانه ده ولا خو ایمان والا ده چا هندوان ته ولې ویل په صندوقچه کې د مسلمانانو کتاب د الله قرآن پروت دی صندوق کې دننه الله تعالی قرآن پروت دی ورسره جانماز پروت و گویا هند ته وښوده گویا هندوانو ته وښودله گویا کفر ته وښودله چې د مسلمان کلمه گو د قرآن والا باندې اور اثر